السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو په جهان خبیب باندې قاتلانه حمله وشوله، دا په اخر چا وکړله. راځه مینوالو ټول معلومات د تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ما سره دا ویډیو تر اخره پورې وکړه چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې اړول زه تاسو ته دا یادګي وکړم، تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی وئ، چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټاله نشان وهئ چې هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو جان خبیب چې څه د تعارف محتاج نه دی، یو مشهور سوشل ورکر دی چې عزتمن همیشه د پاره د چې کوم ځای کې د غریب سړي سره مرسته کړې ده، هغه ځای کې عزتمن ته چې کوم ځای کې د غریب سړي اواز اوچت کړی هلته کې ورسره یعنې خلکو مرسته کړې ده. چې کوم ځای کې غلط کارونه کېږي د هغوی خلاف یې یعنې اواز اوچت کړی ده. چې څه موده مخکې علي شه 007 عزتمنو څه وخت یعنې غلط کار کولو چې د اواز اوچت کو نو هغې بې کېدل پټم واچوله او کپریم واچوله، ویې ویل چې زه به نور یعنې ډانسونه نه کوم او غلط کارونه به نه کوم. چې عزتمنو د هغې نه بعد بیا عزتمنو داود شاه باندې خو همدغه شانتې یعنې قاتلانه حمله وشوه. اوس ویل کېږي چې جان خبیب باندې عزتمنو د پېښور نه واپس راتللو یعنې لاهور نه پېښور ته یعنې راتللو په لار کې پې یعنې قاتلانه حمله وشوله او یعنې وفات شولو. خو مینهواله چې موږ د هر څه حقیقت نه چې خبر شولو نه عزتمن هغه د لاهور نه پېښور ته راتلو په خپل ګاډي باندې په لار کې یعنې اسکیډن په حادثه کې ګیر شوی دی، اسکیډن یعنې شوی د هغې نه بعد بیا داخ هسپتال ته وړل شوی دی. هلته کې بیا کېده بیا د خلکو نه د دوا اپیل کړی دی، ویل چې ما یعنې دواګانو کې یاد وساتئ چې ما د الله تعالی صحت راکړي. دا اوس هسه عزتمن زموږ تر ننه زه معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې سره د ټلۍ نشان وهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.